لنډیز واورئ. د مهمو خبرونو سرچکې اورئ. د افغانستان د قحطۍ او سوړ ژمي په سختۍ کې پلرونو د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې د واده کولو په نوم پلورلي دي. ځینې وایي که اړتیا ډېره شوه نو خپل واړه زامن به هم وپلوري. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د پنجشنبې په ورځ د دویم ځل دپاره لیدنه کې یو بل ته اخطارونه ورکړي دي. او د 2022 میلادي کال لمانځنه د سیډني ښار نه نیولې تر نیویارک پورې د نړۍ په مختلفو ښارونو کې د نوي 2022 میلادي کال پیل په میلو او ولولو ولمانځل شو. سلامونه او ستړي مشئ. امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبې ورځ خپرونه ګورئ. نن د 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده او تاسو ټولو لیدونکو ته دا نوی میلادي کال نیکمرغه غواړم. په پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په اساس د افغانستان په ځینو برخو کې کورنۍ د فقر او غربت له کبله خپلې وړې کمسنې لوڼې خرڅوي او یا یې د پیسو په بدل کې په کم عمر کې ودی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور جوړ کړی دی او د همداسې ځینو کورنیو د غړو سره یې مرکې کړي دي. تفصیل یې د زیبا خادم نه اورئ. په افغانستان کې زیاتره بې ځایه شوي خلک د مجبوري ورځې چې ملک د بېوزلۍ کندې ته ور روان دی دغسې اقدامات کوي. په دې سیمه کې د تنقیو پیغلو د ودولو بندوبست مروج دی. د زوم کورنۍ پیسې ورکوي چې نجلۍ خپله شي، مګر معمولا هغه ماشومه نجلۍ تر 15 کلنۍ پورې د خپلې مور او پلار سره اوسیږي. خو په زیاترو بېوزلو خلکو کې چې حتی د اولاد نس نشي مړولی، ځینې خپله ډېره وړه لور پرېږدي چې هغه آینده زومې بوځي او حتی دا هڅه هم کوي چې خپل زامن خرڅ کړي. عزیز ګله په دغسې ټولنې کې چې نارینه پکې واکداره دي معمولا مقاومت کوي. غذا هیچی نداشتیم بخانه خود شوهرم سر صدا کردن که غذا بیار دختر بچه از گشنگی میموره. یک چند وقت به ما غذا آدم داده بیاردم. من به شوهرم گفتم که غذا رو از کجا میاری؟ چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و غذا میارم خانه. من به سر صدا شدم، جنجال کردم، قلبم بگرفته میمردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر. بعضی به مردم خبر دادم که من دختر نمتیم. شوهرم رو خورد بگرفته فرار کرده که من یک بفروختم 6 تا دیگه نجات بیافت از گشنگی. عزیز ګلې په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې قندي تر څنګ ولاړه وه. میړه یې ورته وویل یوه یې خرڅه کړه چې نور ژوندي پاتې شي، کنه نو ټول به ومري. عزیز ګل خپل ورور او د کلي سپین ږیري غونډ کړي دي چې هغه $10 یې چې میړه اخیستي دي او دا دومره پیسې نه لري د دوی په کومک هغه ته بیرته ورکړي او د خپلې لور طلاق واخلي. د هغې میړه له دې ویرې تښتېدلی دی چې ممکن عزیز ګله مقاماتو ته عرض وکړي. به حال دیگه گشنگی و دیشه باشه و نباشه به یک طرف قرض مردکه به یک طرف که دختر از من بگیره شما چی احساس میکنی؟ من که میگم که دیگه به من زند خوب نیه. من به خاطر 1 لک و 1.5 لک مردک 50,000 مردکه که دختر زنده از من بگیره ببره به جای قرض خود، پس به ما زند خوب نیه. هیچ کس هیچ شخص پیدا نمیشه که ماره چنگیزی نجاتیه. همدغه راز په همدې ځای کې د دې کمپ په یوه بله برخه کې حامد عبدالله د 4 بچیانو پلار هم ځکه خپلې وړې نجونې د واده دپاره خرڅولې چې پیسې واخلي او د خپلې ډېرې سختې ناروغې امیدواره مېرمنې علاج وکړي چې 15 اولاد یې په نس کې دی. دی نشي کولی چې هغه پیسې ادا کړي چې د خپلې ښځې د علاج دپاره یې قرض کړي دي. 3 کاله مخکې د خپلې مشرې لور هوشران په سر چې اوس 7 کلنه ده او د واده سن 18 کلنې ده، مخکې له مخکې یو څه اندازه پیسې اخیستې دي او کومې کورنۍ چې هوشران په پیسو اخیستې ده هغه هم انتظار ده چې د واده سن ته د نجلۍ د رسېدو نه مخکې ټوله تویانه ورکړي او نجلۍ خپل کور ته بوځي. مګر څرنګه چې عبدالله سمدستي پیسو ته اړتیا لري، کوشش کوي چې خپله دویمه لور 6 کلنه نازیه په $300 چاته په نامه کړي. دا مې خرڅه کړې ده، دا مې خرڅه کړې په حق د دغه ښځې د دوا. اوس د دې دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نه راستوي نه د کوي. بله لور لرم، بله لور خرڅوم، خپل د ولږې و د ناچارۍ و د مرضیه
چې دلته دا مشکل وي چې مریضان لرم، دلته دا قدر نه لرم چې وی خورم یا پخه یا دیکه یا دغه کوم د دوا او د ډوډۍ د حالات لږ د حالات ناچاري خرڅوم چې نن ماته سړی پیدا سي په 100,000 پیسې ورکوم، په 10,000 ورکوم. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. لکم چې واوریدل په افغانستان کې بیکاری او بیوزلۍ خلک د ستونزو سره مخ کړي دي. اندېښنه دا ده چې د خوراکي موادو او د سون موادو کمښت په افغانستان کې د خلکو ژوند د سختو ننګونو سره مخ کړي چې نړیوال سازمانونه یې د نړۍ بدترین بشري ناورین ګڼي. د ژمي پر راتللو سره د 15 کوچنیانو مور راضیه د کافي خوراکي موادو نه درلودلو له امله د خپل ژوند په اړه اندېښمنه ده. د بامیانو ولایت اوسیدونکو راضیه په هغو پاڼو او لرګیو چې هغه یې راټولوي سره خپل کور ګرم ساتي. کاروبار شاورما یا نه دیگه زما میډه کار نه لري. هر ورځ هغه د کار لپاره مارکیټ ته ځي. هغه د خلکو د وریجو او وړو بوجي وړي. ځینې ورځ هغه 100 افغانۍ ګټي. نور ورځ هیڅ پیسې نه ګټي. هیڅ کار هم نشته. مخکې له هغه چې طالبانو په اګست کې د لویدیز لملاتړ څخه برخمن حکومت راوپرځولو د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر باندنوي مرستو تکیه و. خدا چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په اړه شکمنه و، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ځینې مشرانو بندیزونو ته دوام ورکړ. له بل خوا افغانستان سره نړیوال مرستې هم بند شوې. د کار د افغانانو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي. ژمي تل سخت وي. یقینا دلته زما د میډه لپاره هیڅ کار نشته. دا ژمي د پخوانیو هغو په پرتله سخت دی. هیڅ شی نشته. دا یوازې راضیه نه ده چې له دغه ډول حالت سره مخ ده. وچکالۍ ځپلي افغانستان کې چې پیسې کمې شوي، دغه ډول قصې په زیاتېدونکې توګه په عامېدو دي. 55 کلنه کبرا چې د یوې خونې لرونکي کور کې د خپلې کورنۍ د 8 نورو غړو سره یو ځای ژوند کوي، هم د کور د ګرمولو لپاره د سوندو توکو او د خوراکي موادو له کمښت څخه ځورېږي. وضعیت زندگی زما ژوند لا ور د مخه د ستونزو ډک دی. اوس موږ یوازې د خوراک لپاره وریجې لرو، بس نور هیڅ نشته. بامیان چې له افغانستان څخه د باندې د بودا مجسمو د درلودلو له امله مشهور دي، سخت ژمی لري. نه یوازې دا چې په بامیانو کې د کار فرصتونه نشته، هغه وخت چې د طالبانو بریدونه اوج ته ورسېدل، دغه ولایت ته د بودا او امیر بند لیدو لپاره راتلونکي سیلانیان هم غیب شول. زمستان کې په ژمي کې موږ معمولا له هټیوالو او نانوایانو څخه پور اخلو، او کله چې 2 یا 3 میاشتې وروسته حالت بیرته سم شي، موږ دغه پور بیرته ورکوو. په پرتلیزه توګه د ژمي په خاموشه موسم کې د موسوي روزانه آمدن له 10 تر 500 افغانیو کمیږي. خو اوس تغیرات راغلي. وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، اوس هیڅ کار نشته دی. نرخونه لوړ شوي دي. خلکو وطن پرېښی دی او موږ هیڅ هم نه لرو. طالبان په دوامدار توګه له امریکا څخه د افغانستان د میلیارډونو په ارزښت د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مهاله د امریکا لخوا د دغو شتمنیو د آزادېدو او نه هم د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کوم څرک لګیږي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن. د کاناډا حکومت خبر ورکړی دی چې د افغانستان هغه قاضیان د کورنیو سره یو ځای په کاناډا کې د اوسېدو لپاره مني چې اوس وخت په یونان کې بې سرنوشته پاتې دي. د استعدادونو د وتلو په موضوع باندې د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړي سوریا اکبري سره خبرې کوو چې د جرمني ته وتلې ده. اوس په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. تاسو ته ستړي مه شئ اغلې سوریا اکبري. یو عمومي پوښتنه داسې کوم، خدای دې وکړي چې تاسو سره یې لږ دقیق معلومات اوسي، خصوصا ارقام. ستاسو په نظر څومره لوستې ښځې او نجونې به د افغانستان نه وتلي اوسي په دغه 4 میاشتو کې، او هغه اصلي علت به یې څه و؟ ډیره زیاته مننه. خو زه فکر کوم چې د اوس لپاره به دا مهم نه وي چې موږ څومره لوستې میرمنې یا نجونې له هېواد څخه بهر وتلي دي. مهمه وي دغه عملونه چې د دې سبب ګرځېدلي چې دا میرمنې دې ته اړ شوي چې خپل ګران هېواد پرېږدي او پردیو ملکو کې مهاجرې شي. چې یو مهم لاملونه چې یو عامل د موجوده حاکمیت لخوا د میرمنو حقوق باندې سرګردول دي، لکه د تعلیم حقوق، سیاسي حقوق، ټولنیز حقوق، مدني حقوق او داسې نور حقوق چې په ټوله نړۍ کې میرمنو لپاره په رسمیت پیژندل شوي دي، مګر متاسفانه په افغانستان کې موجوده حاکمانو په دې باندې سترګې پټې کړې دي او میرمنې د دې وضعیت سبب باندې
اړسوي دي چې له هېواد نه بهر وځي او که زه وایم ډېر شمېر یعنې اکثره لوستې مېرمنې افغانستان پرې ایښی ده دې ته اړسوي افغانستان پرېږدي او هغه نورې مېرمنې هم چې کدرونه دي یا هم لوستې دي که هغو ته موقع برابرې شي فکر نه کوم چې هغې ته په داسې یو وضعیت کې وغواړي چې افغانستان کې پاتې یعنې یو تعداد شاید دا جدي ونه ګڼي مګر ستاسو په باور دا د ښځینه کدرونو وتل د افغانستان دپاره څومره زیان رسوونکی ګڼئ تاسو د ټولنې پرمختګ لپاره یو اساسي رول چې لوبوي هغه د پرمختګ لپاره هغه فعال بشري زېرمه ده د کدرونه یو د کدرونه د همدا فعال بشري زېرمه ده چې د ټولنې پرمختګ کې دوی مستقیم ونډه لري او بیا ټول تاریخ دا ښودلې ده چې په هغو هغه څوک یا هر چېرته چې مېرمنې نادیده نیول شوي دي خاصتا بیا کدرونه نادیده نیول شوي دي هغه ټولنه پرمختګ پرمختګ نشي کولی خو دې باندې بیا موږ هغه بحث حاکمان دې ته مېرمنو حقوقو ته سترګې خلاصې کړي او په رسمیت وپېژني تر څو هغې دې ته اړ شي په ټولنه کې کار وکړي خو که چېرته هغې په ټولنه کې کار نه کوي نو داسې پوه شم دا ستاسې د خبرو په تایید سره یو تاسې به اورېدلي د طالبانو یو ویان تقریبا 3 اونۍ مخکې د امریکا ملي راډیو یا NPR ته یې مرکه کې ویلې چې کار کول او د نجونو تعلیم د ښځو حق دی که چېرته داسې اوسي یعنې دا واکمني په دې باور اوسي نو بیا اصلي ستونزه چېرته ده یو خو ویل دي او بل په عمل ده دا ویل دي چې اسانه دي د ډېرې وعدې کړې چې نن ورځ پورې موږ منتظر یو چې په هغو باندې دي عمل وکړي چې متاسفانه سترګې پرې پټې کړې او عمل یې نه دی کړی که چېرته رښتیا دې وایي چې دا د نجونو د مېرمنو حق ده نو چېرته د مکتبونه حقیقتا زموږ مکتبونه لسمه ورځو ډېر کېږي چې هغه غیر فعاله دي پوهنتونونه غیر فعاله دي ادارې غیر فعاله دي مېرمنې هېڅوک نه دي نو چېرته د دا حق ته دوی دې ته قایل دي رښتیا نو بیا د عمل هم پیو تر څو عمل نه یې کړی څنګه وایو باندې موږ باور نه کوو د باور وړ نه تاسو که پرون ته د اشنا ټلویزیون یا راډیو خبرونه او راپورونه مو اورېدلي په کابل کې یو شمېر ښځو د افغانستان د مقتدرو ښځو په نوم باندې تحریک پیل کړی دی او د طالبانو د واکمنۍ نه خپل مدني حقونه او ازادي غواړي په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی زه اول ډیره زیاته مننه کوم له یو مبارزو مېرمنو نه چې هغه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې دا جرأت یې کړی ده هغه لاړې شوي دي هغه بل خپل حقوق غواړي نه تنها د خپل د دې ته مبارزه به نه تنها د دې د افغان د مېرمنو لپاره حقوق مبارزه کول دي بلکې په ټوله نړۍ کې هر هغه ځواک مقابل کې چې هغه وغواړي د ښځو د حقوقو مقابل کې ودرېږي او د هغې حقوق یې ورنکړي دا مبارزه به همداسې یو مبارزه وي سورایه جانې لږ تاسې مخاطب که مستقیما داسې ستاسې په څېر بهرمیشتې مېرمنې چې فعال هم دي او کدرونه هم ګڼل کېږي د افغانستان دننه د هغو ښځو فعالانو سره څه کومک کولی شي مثلا چې د ښځو دغه اجتماعي یا ټولنیزو حقوقو او نجونو د تعلیم کولو دپاره مبارزه کوي موږ ټولې هغه مېرمنې چې له افغانستانه وتلي یو او په همدې شرایطو ما مخکې ویل دې د همدا سبب شوی ده چې موږ خپل ګران هېواد پرې ایښی ده موږ باید د ټول هغه مېرمنې یا خصوصا همداسې تحریکونه چې دا اوس د مقتدرو مېرمنو په نامه باندې په افغانستان کې د دې غږ باید اوچت کړو د دې غږ باید بدرګه کړو او نړیوالو ته یې ورسوو او پرېنږدو چې د دې غږ بې تاثیره پاتې شي داسې امکان لري چې مثلا تاسو د ملک نه بهر د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوالو سازمانونو په چوکاټ کې دغسې خپلو مهمو حقونو ته چې هغه وعده شوي دي ستاسو په وینا او هغه نه ورکوي د هغې د تامین او د ترلاسه کولو دپاره غږ اوچت کړلی شئ کولی شئ دا کار بله ولې نه دا د افغان مېرمنې حق ده او موږ د هغې په اساس باندې د باندې چې کله راوتلي یو موږ د دې حق غوښتونکي یو او غږ اوچت کوو هېڅوک زموږ د غږ د چوپېدو سبب ونه ګرځي فکر کوئ چې په مادي لحاظ باندې چې کوم یو مهم اړخ دی د افغانستان په اړوند باندې چې شتمني بیرون بنده ده
دا هم یو څه تاثیرګذاره اوسي چې دا د ولس لپاره ځینې پیسې یا ځینې اقتصادي کومکونه ورسیږي ورته دا هم یو نوعه ده ځکه چې هلته بیکاري ډېره ده دا هم کومک کولی شي تاسو یې غواړئ دا خو واضح خبره ده چې موږ یې غواړو د افغانستان لپاره ولې دا یو رقم د موجوده حاکمان چې دي لدينا یو رقم سوء استفاده کوي او غواړي چې خپل نامشروع یا رسمیت هم په دور باندې رسمي کې دی له خاطر غواړي لدينا دی وسیله په شکل باندې استفاده وکړي په خلکو باندې او د نړیوالو یا د خلکو یا د افغانستان د نیمه خلکو غوښتنو ته سر ټکینه دي نو که چیرته د خلک د دې غوښتنو ته سر ټکینه او دا ومنل شي اول کس به زه غواړم دا زموږ پیسې چې باندې دي غواړم ځکه چې نن دې سخت اقتصادي ناورین په افغانستان کې روان ده یعنی د نرسي یو زګورم او یو مور دې ته حاضر کیږي یو پلان دې ته حاضر کیږي چې خپل اولاد خرڅ کړي دا نو هغه نهایت هغه خیر فجیع حالت نن اقتصادي وضعیت په دې کې شک نشته چې د بشري ناورین یو لوی سمبول دی دا چې ګوري چې اولاد څوک خرڅوي تاسو نه چې نو وخت کم دی ډیره مننه کوم سوریا اکبري کورم ودان تاسو د پخوانی ولسی جرګې پخوانی غړي یاستئ او زموږ بلنه منلې و کورم ودان چې خپل نظر هم شریک مننه تاسو هم ډیره زیات آشنا ټلویزیون نه خبرونه ګورئ او اورئ په سلګونو عراقیانو نن په بغداد کې مظاهره وکړه او د امریکا ضد شعارونه یې ورکول دا خلک د امریکا په ډرون حمله کې د یو ایرانی جنرال او د عراقي ملیشه ځواکونو یو جګپوړي قومندان د وژنې په کلني مراسمو دپاره راوتلي وو د ایران پلوه شیعه ډلو ملاتړي په بسونو کې د عراق د مختلفو سیمو نه راغونډ شوي او په دې لاریون او مظاهرو کې یې ګډون کړی 2 کاله پخوا د امریکا په ډرون حمله کې د ایران د قدس قواو قومندان جنرال قاسم سلیمانی او د ایران تر حمایت لاندې د عراقي ملیشه ځواکونو معاون د قومندان ابو مهدي المهندس ووژل شو سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ ویلې چې د امریکا جمهور جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره خبرې وکړي دا یو ورځ وروسته د هغې نه دي چې بایدن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او روسیې په پوله باندې د کړکېچ د کمولو په اړه خبرې کړې وي د یادونې وړ ده چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین سره پولې ته نږدې د عسکرو لیږلو ته دوام ورکړی دی خو د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې پوتین د خپل نیت په اړه هیڅ ډاډ نه دی ورکړی د امریکا غږ خبریاله انیتا پال ریپورټ لیکلی دی او نظرانه یوسفزۍ یې تاسو ته اورئ بایدن د جمعې په ورځ خبريالانو ته وویل چې هغه یو ځل بیا د پوتین سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د یوکرين په وړاندې روسیې اقدام وکړي نو په هغه به بندیزونه ولګوي ما ولسمشر پوتین ته څرګنده کړه چې کاغه نور کوم اقدام وکړي که اوکراین ته لاړ شي نو موږ به پر سخت بندیزونه ولګو موږ به په اروپا کې د ناتو د متحدینو سره خپل حضور زیات کړو او دغه به جدي پایلې ولري سپینې ماڼۍ د دغو 500 دقیقې ټلیفوني خبرونه وروسته ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو میاشت کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دویم ځل د پنځشنبه په ورځ بیا خبري وکړي بایدن د پوتین نو غوښتل چې د یوکرين سره تاوتریخوالی کم کړي دغه مشرانو ټلیفوني خبري په داسې حال کې کړې دي چې د روسیې مشر د یوکرين په پوله کې د لسکونو زرو سرتیرو ځای په ځای کولو ته دوام ورکړي 13 د روسیې د دفاع وزارت یو ویډیو خبره کړه چې دغه پکې لیدل کېده د بایدن د ادارې چارواکو ویل چې دوانو یو جدي او د پام وړ بحث وکړو خو د ادارې یو لوړپوړي چارواکي په دغه اړه ویل چې پوتین د خپل نیت په اړه هیڅ اعلان نه دی کړی د دوانو هوادونو لوړپوړي چارواکي به د جنوري په لومړیو په جنیوا کې ملاقات وکړي د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه کړې چې د روسیې د تیری په مقابل کې به د یوکرين ملاتړ کوي که څه هم مبصرین داسې شک لري چې پوتین به په یوکرين برید وکړي دوی اندېښنه لري چې په سیمه کې د لسکونو زرو جنگیالو سرتیرو شتون ممکن په تصادفي یا قصدي توګه جګړه پیل کړي هغه سپکاوی کوي نو دا بيخي جدي سپکاوی دی چې پوتین ته ځانګړي خطرونه رامنځته کوي ځکه چې هغه باید ډاډ ترلاسه کړي چې 100,000 نور سرتیري نیول شوي او تیار دي مګر د امر د ورکولو مخکې
په خپل څه فکر نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو داسې وضعیت دی چې دواړو خواو ته خطر پیښوي. امریکا په پرله پسې دا ویلي چې که روسیې په یوکرين برید وکړي نو د سختو پایلو سره به مخامخ شي چې په دغه کې سخت اقتصادي بندیزونه او د یوکرين لپاره امنیتي ملاتړ شامل دي. خو ځینې چارواکي وایي چې پوتین هڅې خبرې کوي. پوتین په بریالیتوب سره د بیړني حالت احساس پیدا کوي. که تاسو وګورئ خبرې هم هغه دي. هغه د جګړې پیل کول غواړي. هغه د اوکراین اشغال غواړي او داسې ښایي چې سپینه ماڼۍ د هغه په خبرو باور کوي. زه د پوتین په خبرو باور نه کوم. د دوه اړخیزو خبرو بل پړاو د جنوري په 10مه په جنیو کې پیلېږي. نو اوس پوښتنه ده چې آیا تر هغه وخت به د یوکرين په اړه یو سره پیښ شي او کنه. نظرانه یوسفزئی، آشنا ټلویزیون، واشنگټن. او په نورو نړیوالو خبرونو کې د جنوبي افریقا خلکو نن شنبه په کیپ ټاون کې ښار کې البته د پخوانی مذهبي راهب دسمن توتو مړي ته د دعا مراسم په ځای کړل. د کووډ-19 ناروغۍ د محدودیتونو لامل یوازې 100 کسانو ته چې اکثریت یې د کورنۍ غړي او معزز کسانو اجازه ورکړل شوې و چې د سنت جورج په کلیسا کې د جنازې لیدو ته ورشي. نور خلکو به د سنت جورج د کلیسا بهر په لویه ټلویزیوني پرده باندې مراسم لیدل. محلي چارواکو ویلي نن د نوي کال په لومړۍ ورځ د هند په کنټرول کشمیر کې د هندوانو په یو مشهوره درمسال کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي او 15 نور زخمیان شوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي دي چې په ماټا ویشنا او دیوي درمسال کې د یوې مذهبپالې ډلې ترمنځ شخړه وشوه. د جنجال په وخت کې په لسګونو زره نور هندوان هم د جنوبي جمو ښار په کاترا نومي نږدې غرنۍ ناحیه کې د دعا لپاره راټول شوي. د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او صدر اعظم نریندر مودي خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. او د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ ویلي چې د ښځو سره تاوتریخوالی د الهي احکامو نه سرغړونه ده. 85 کلن فرانسیس د نوي میلادي کال د پیل کېدو په لومړۍ ورځ باندې د واتیکان ښار په سنت پیټر کلیسا کې خلکو ته وینا او دعا وکړله. د خلکو د غونډېدلو اصلي مقصد دا و چې د عیسی علیه السلام د زیږېدو وروسته د مریم د ژوند پر آبادو پوه شي. د کرونا وبا له کبله د لګول شوو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 میلادي کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې اورلوبې او د خلکو پراخې ټولېدنې منع کړې شوې وي، خو د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې لکه لندن، پاریس، توکیو او کولالمپور کې د کرونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له امله اورلوبې ترسره نه شولې. بیا د نیویارک په څېر په ځینو ښارونو کې خلکو اورلوبې وکړلې او په پراخو راټولېدو سره یې د نوي کال پیل وکړ. د نیویارک په ټایم سکوير کې نوي کال په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. خلکو هیله درلوده چې په راتلونکي 12 میاشتو کې نړۍ د کرونا له شره خلاص شي. تیر کال دا مراسم د کرونا وایرس له وجې لغوه شوي وو، خو سږکال د نوي کال شپه نسبتاً په خاصو مراسمو سره ولمانځل شوه. ایریک ادم د نیویارک نوي دموکرات ښاروال د نوي کال لمانځنې لږ وروسته د ټایم سکوير په میدان کې د خپلې دندې د پیل کولو د لوړې مراسم پر ځای کړل. همدارنګه د برازیل په رودو جنورو کې په زرګونو خلکو د هیواد په یو مشهوره ساحلي سیمه کې سره ټول شوي وو او د 2022 کال پیل کېدلې د 15 دقیقو اورلوبو په ترسره کولو سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځه. اصلا د ویلو وړ نه ده، دا کوبا کابانا ده. زه ډیره وړه ومه چې دلته راغلی ومه. برازیل د نوي کال د لمانځنې لپاره تر هر ځای ښکلی ځای دی، د میلو لپاره، د لمانځنو لپاره، د جشنونو لپاره. زه د نړۍ هر هیواد ته تللی یم، خو داسې ځای ما ونه لید. لندنیانو هم د جمعې په ورځ سړکونو ته وتلي وو او د 2022 عیسوي کال راتګ په خوشحالۍ سره ولمانځه. په دوبۍ کې هم نوي کال د اورلوبو او نورو ځانګړو نندارو په ترسره کولو سره ولمانځل شو. موږ له دې ځایه ټولې نړۍ ته د نوي کال مبارکي ورکړه. زه ډیر خوشاله یم. دلته په اماراتو کې هوا ډیره ښه ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په عراق کې کردانو په اورلوبو نوي کال ولمانځه. زرګونه خلک په دې مناسبت په اربیل او سلیمانیه ښارونو کې راغونډ شوي وو. د شمالي کوریا په پلازمینه پینګیانګ کې هم خلکو د نوي کال لمانځنه وکړه او په ترڅ کې د 2022 عیسوي کال راتګ ته خوشبیني څرګنده کړه.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې هم خلکو د 2022م کال پایل په خوشحالۍ سره ولمانځه او هیله وکړه چې دا کال د کووډ-19 نه د خلاصون کال وي. د 2021م کال ډیر وخت مو په کور کې تیر شو. د کووډ-19 له کبله موږ نشو کولای چې د باندې وګرځو او یا هم په سمه توګه درس وایو. د ژوند ډیر نور شیان هم تر اغیز لاندې راغلي وو. اوس چې د کووډ-19 پیښې کمې شوې دي نو موږ هیلهمن یو چې په راتلونکي کال کې بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړو. پس له دې نه چې په سویلي افریقا کې حکومت بندیزونه لرې کړل، خلکو د جمعې په ورځ نوي کال په خاصو مراسمو سره ولمانځه. په داسې حال کې چې په ماسکو کې د کرونا وایرس پیښې مخ په ډېرېدلو دي، خو سره له دې ټولو ستونزو د ماسکو اوسیدونکو د کرملن ماڼۍ مخې او د ماسکو سیند ترڅنګ د نوي کال جشن جوړ کړ. په داسې حال کې چې نړۍ د دوهم کال لپاره د کووډ-19 د وبا سره لاس او ګریوان ده او اوس د اوماکرون په نامه نوې بڼه یې نړیوال یو ځل بیا له ګواښ سره مخامخ کړي. د نوي کال منځنۍ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې یا لغوه او یا هم په خاموشۍ سره ترسره شوې. رڼا دورانی غورځنګ، د امریکا غږ، واشنگټن. د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د NTH لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه وستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د NTH لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، NTH لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. یو وروستی راپور بل هم لرو. هغه افغانان چې ترکیې ته مهاجر شوي دي، یو شمېر یې د شپنو عنعنوي کار شروع کړی دی. خپلې رمې لري یا د نورو رمې پیایي او د همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. د امریکا غږ د کردي څانګې د راپور ژباړه به واورئ. په ترکیه کې د څارویو ساتنه او د رمو پالنه یو ګټور کار دی او افغانان چې په عنعنوي توګه د کوچیانو د ژوند او د شپنو د خاصیتونو سره بلدي، دوی په ترکیه کې هم خپله پخوانۍ دنده بیرته پیل کړې ده. د ترکیه د پایتخت انقره سره نږدې افغان شپانه په کار کې مصروف ښکاري چې یو هم پکې ذبیح الله افغان دی. من اینجا تقریبا 4 سال میشه در ترکیه آمدم. اینجا 1 سال میشه چوپانی میکنم. دیگه میشه پاترون منم خوب است. بوزه میچرونیم، 700 تا بوز است، 2 نفر هستیم. بوز میچرونیم. په ترکیه کې د میشتو افغانانو د شمیرې په اړه کوم رسمي احصایه نشته، خو اټکل کېږي چې تقریبا 3 لک افغانان به په ترکیه کې ژوند کوي چې زیاتره په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته مهاجر شوي دي. وایي د رمو او څارویو ساتل سخت کار دی خو هیله بخښونکی هم دی. همین ترکیه آمدم برای کارگری به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان کار زندگی واسه خودم جور کنم و اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه. بنده خدا رو شکر. خو یو بل افغان محمد رحمان په ترکیه کې د کاري شرایطو راضی نه دی. وایي کار ډیر دی او سهولت کم دی. ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم، اگه مجبور نمیبودیم میرفتیم افغانستان میرفتیم. افغانستان دیگه با اینجا باران میباره، اینجا خیلی سخت است دیگه. به خاطر مثال میرم سرد است، اینجا خیلی سرد است خیلی دیگه. شب اینجا ما میایم اینجا. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په ترکیه کې میشت افغانان خپل وطن ته په نږدې وختونو کې د تګ هیله نه لري. په تیره بیا چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې دا کار ډیر سخت ښکاري. غورځنګ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي، خو د افغانستان دپاره د امریکا غږ آشنا راډیوي خبرونه همدا شیبه چالانه د خپریږي او په انټرنیټ باندې یې هم اوریدلی شئ. تاسو ټولو نه مننه کوو او خوشحاله او نیکمرغه نوی کال ولرئ.